د ټول نه اول خو ستاسو مشکور یو ځکه چې سهار وختي زه د خوب هم راپاڅولم او لومبنی انټرویو هم تاسو شروع کړه. مونږ خو وی چې یاره زه دا به خبرې به انشاءالله 10-15-20 دن بعد کوو چې تاسو دومره تکلیف وکړه او راغلی نو ګوره جي زه تاسو ته یو خبره وکړم. مونږ کو دلته سیاست کوو نو د خدمت یو جذبه د دې علاقې د دې وطن دپاره لرو چې الله تعالی زمونږ د کلي علاقه وطن چې کوم دی د الله تعالی آباد کړي، دې کې امن وي، دې کې ترقي وي، دې کې خوشحالي وي او زمونږ دا نوجوان نسل چې کوم دی نو دا الله تعالی په خپلو خپو باندې ودروي او زمونږ د علاقه مخکې روانه شي. دا مشران پرون چې کوم راغلي وو د عوامي نیشنل پارټۍ د ضلعې د تحصیلونو ډېر درانه مشران او ټوله ضلع تقریبا راغلې وه او دلته کې د جرګې په حیثیت راغلې وه چې یاره مونږ جرګې له راغلي یو چې تاسو مونږ سره په عوامي نیشنل پارټۍ کې شامل شئ. نو الله تعالی دې د شکیل خان دي د هغوی د خاندان د ټولو د ضلعې د مشرانو د عوامي نیشنل پارټۍ د تحصیل د مشرانو د نورو عہدهدارانو الله دې ډېر عزت وکړي. مونږ ته ډېر د عزت په نظر وکتلی او مونږ سره خو الفاظ نشته چې د هغوی څنګه شکریه ادا کړو، خو الله تعالی دې د هغوی ټولو ډېر زیات عزت وکړي. اختلافات خامخا راشي، زمونږ خو کوشش دا و چې یاره اختلافات رانی شي، ملګرو سره مشرانو سره دغه سره، خو بس دا حالات داسې جوړ شي چې سړی مجبور شي. نو انشاءالله کو بیا فرض کا داسې وخت راغی نو انشاءالله دا هر څه بیا ټیم په ټیم باندې بیا ښکاره کوو که خیري. خو زما په خیال چې یو انسان یو ځای کې وخت تیر کړي نو زما خو داسې تربیت نه شوي چې یاره زه چا پسې خبرې وکړم چا پسې دغه وکړم. او علماء کرام دي زمونږ مخکې مشرانو زمونږ د سر تاجونه دي او انشاءالله را بیا به مي زمونږ کور یو مذهبي کور دی. انشاءالله چې مونږ به د علماء کرامو هر وخت قدر کړی دی او بیا به م کوو. خو چونکې دې وخت کې کو تاسو وګورئ نو دې خاورې ته زمونږ د علاقې ته د وطن ته د دې ضرورت دی زمونږ د پښتنو ته چې یاره په دې خاوره باندې الله تعالی امن راولي، په دې خاوره باندې الله تعالی ترقي خوشحالي راولي. تاسو کو ګورئ نو دا 11 کاله یا 15 کاله چې وشو نو دې کې زمونږ دا پښتانه ډېر سفر شو، ډېر وروسته پاتې شو. نو مونږ چې سوچ وکړو نو بیا ما وی چې یاره کو د پښتون قام د مخکې کېدو یا د دوی د اواز د اوچتولو دپاره څوک دي نو هغه د باچا خان بابا جومات دی، د هغوی فلسفه ده او د ایمل خان چې نن سبا تاسو ګورئ کومه بیانیه ده نو تاسو به ګورئ چې ډېر ښه نوجوانان ډېر ښه مشران به انشاءالله زه وایم چې همدغه سوچ لري چې یاره د عوامي نیشنل پارټۍ طرف ته به ځي. د حملو او د دې خبره مرګ او ژوند چې کوم دی په حیثیت د یو مسلمان، په حیثیت د یو پښتون، مرګ او ژوند چې کوم دی دا د الله تعالی په لاس کې دی او دا زموږ پوخ ایمان دی چې د ګور شپه چې کومه ده نو هغه په کور کېږي نه. بله خبره دا ده که تاسو وګورئ که مونږ د مفادو دپاره کولې یا د مفاد پرستۍ دپاره کولې نو ستاسو خبره چې پیپلز پارټي هم دې وخت کې په ګورنمنټ کې ده، مسلم لیګ هم دې وخت کې په ګورنمنټ کې دی، دا نورې پارټۍ هم تقریبا ډېرې پکې چې کوم دي په ګورنمنټ. نو مونږ ته خو لکه کوتلو یا فایدې له ذاتي فایدې له تلو نو یا کرسۍ له تلو یا چېرته مراعاتو له تلو یا فرض که بل څه پسې تلو نو بیا خو د حکومتي پارټۍ ته خلک ځي چې یاره دې وخت کې ضرورت د پښتون قام چې کوم دی چې څومره ده تاسو وګورئ جي کو بدامني ده نو دلته ده، کو دلته ده یا بلوچستان کې ده که نه. کو تاسو وګورئ کو ډیولپمنټ ته وګورئ کو روزګار ته وګورئ دا د ګوره دا هر څه ګورئ نو زمونږ پښتانه سفر کېږي لګیا دي، زمونږ د علاقه د وطن سفر کېږي لګیا دي. نو ما تاسو ته وایي چې بهترین پلیټفارم چې ته اوچتې
خبره او بیا د خپل علاقې او د وطن هغه جذبه دی ډکی نو دې ټیم کې د عوامي نېشنل پارټۍ نه ماته بل لار ښه نه ښکارېده. تاسو کو ګورئ نو دا تیر شوي الیکشن کو تاسو وګورئ نو دا خو ډرامه وکړه. تاسو وګورئ چې چا ښه ډېرې پیسې ورکړي هغې هم پی شوی دی، چې چا ښه د هغې نه زیاتې ورکړي هغې هم نه شوي که نه. او هغه تاسو کتلي وو نو ما د الیکشن نه پس هم ویلي وو دلته کې پریس کانفرنس کې چې یاره دا به تاسو ته پته لګي دا حکومت چلیږي نه، دا خپل ټایم نه برابروي. دا ما ویلي وو دلته پریس کانفرنس کې که نه. او تاسو وګورئ زمونږ د صوبه چې کومه ده که نه دا پی ټي آی له 3 ځله ورکړې شوه. ولې دا وګوره لکه په سند کې نه، په پنجاب کې نه، په بلوچستان کې نه، خو زمونږ صوبه وله ورکړي. اوس دې کې مین وجه دا ده چې لکه زمونږ د صوبې وسایل کو فرض کا عوامي نېشنل پارټي راځي یا بله داسې یو پارټي راځي چې هغه د صوبې د حق دپاره خبره کوي، نو اوس فرض کا عوامي نېشنل پارټي دوی په ګورنمنټ کې راوستې وه، خو هغوی به د خپل د 18وي ترمیم نه پس چې د صوبې کوم رایلټیز دي څومره چې هلته بقایاجات دي هغه به مخکې سره اخیستې کېدل. اب اخیستې کېدل دلته وډیولپ نو دغه چې کوم دی د پی ټي آی چې دوی په پراوینشل ګورنمنټ کې راولي د دې وجه هم دا ده چې هلته ورته د مخالف پارټۍ ګورنمنټ راولي، هلته ورته سند کې ورته هغه څه وکړي. نو دلته د پښتانه خو تاسو ته پته ده مېرنۍ مور سلوک دوی سره کېږي که نه. نو د هغې د وجې نه دلته پی ټي آی ګورنمنټ کې راولي چې هلته شهباز شریف ګورنمنټ دی، د مسلم لیګ ګورنمنټ دی او د هغوی خپلو کې یو قسمه ټسل روان دی. نو دا هغه ځای نه چې کوم دی نو هغه فنډینګ ورته نه کېږي، دغه ورته نه کېږي. نو که دا بله پارټي وه خو هغې نه به خپل حق غوښتو. دی کې مین وجه هم دا ده چې کله په فیډرل کې د پی ټي آی ګورنمنټ و فیډرل کې نو هغه څلور نیم کاله ګورنمنټ نو هغه ټایم کې زموږ صوبې له چا دغه نه دي ورکړی، هغه څه نه دي ورکړی، NFC ایوارډ او دی نه ورکړی. نو چې دوی هلته هم وایي یاره مونږ له د صوبې حق هغې ورته وایي چې تاسو له خپلې پارټۍ څومره درکړي دي نو حق هومره به دله مونږ درکړو، هغومره مونږ چې ریکارډ راوالو نو هغې هلته څه ورکړي نو دوی خاموشه پاتې شي. مونږ اوس باضابطه اعلان نه دی کړی، کله چې انشاءالله مونږ پراپر په MP کې څنګه شامل شو او بیا مونږ کار شروع کړو نو انشاءالله زمونږ د تحصیل تنظیم چې کوم دی دا ټول ښه پښتانه تکړه لکان دي ټول چې کوم زمونږ خانان رونه دي، کوم زمونږ غریبانان رونه دي، کوم زمونږ ملکان رونه دي، دا څومره چې دي که نه انشاءالله دا به په یو پلیټفارم باندې کار کوي که خیري. تاسو کو کتلي وي نو پرون چې دلته کومه جرګه راغلې وه نو هغې کې ټول مشران راغلي، ټول مشران او ډېر زیات خوشحال نو انشاءالله. او مونږ خو هغه والانیو چې یاره په پاټو کې ګروپ بندی کوو، دغه زموږ خو کوشش دا وي چې یاره پارټي ملګري دا ټول اتفاق سره متحد وي نو د هغې نه مخکې بیا مزل کېږي. نو چې ستا ته پکې پارټۍ کې اختلافات نو اول چې ته به اختلافات ختمې وکړه نو انشاءالله دا تاسو تسلي ساتي او تاسو به ګورئ که خیري زمونږ په ملګرو باندې نه هېڅ قسمه اختلاف وي نه به پکې ګروپ بندي وي بیا او دا به د یو بل نه مخکې روان وي انشاءالله. د عوامي نېشنل پارټۍ دپاره به خدمت کوي او انشاءالله روان وي. موږ سره به یو ځای به جدوجهد کوو انشاءالله. دې ټولو سره به انشاءالله په سلا مشوره باندې به انشاءالله ځو. دا پرون چې جرګه ما ورته وویل چې جرګه قبوله ده خو ما له 15-20 دن ټایم راکړې نو هم د دې دوره دغه دپاره ټایم کېښودی چې یاره خپلو ملګرو سره مشاورت، هغوی سره سلا مشوره. د ملګرو د سلا مشورې نه بغیر خو سړی یو کار نشي کولی. نو انشاءالله ما ته یاد دي تقریبا 1500-1600 شمولیتونه مونږ کړي، دا ډېر شمولیتونه دي که نه پار کړي 1500-1600 ډېر شوي دي. او انشاءالله دا مې د الله نه امید هم دی، دا مې د هغه ملګرو نه امید دی ځکه چې زما هغه ملګري چې کوم مونږ سره وو او دي نو انشاءالله هغه به تاسو ګورئ هغه چې الحمدلله مونږ کوم ځای وو هغوی کوم ځای نو مونږ ټول یو ځای وو، زمونږ یو ورورولي ده او انشاءالله تاسو به ګورئ هغه مونږ سره ټول په دې جدوجهد کې روان وي که خیري انشاءالله. تاسو کو ګورئ لکه او بیا داسې نظر واچوئ نو تاسو ته د پښتنو دغه دپاره زمونږ د نوجوانان نسلو دپاره د عوامي نېشنل پارټۍ نه بهترین لار نشي میلاوېدی ځکه چې دا د پښتنو پارټي ده. د باچا خان بابا هغه سټرګل ټول او بیا دې وخت کې د ایمل خان بیانیه او هغه چې کوم د پښتون قام دپاره خبره کوي نو تاسو به کتلي
تاسو به کتلی نو د پښتنو دپاره بل څوک داسې اواز نه اوچتوي. نو زه وایم چې زه خپل نوجوانانو ته هم دا وایم چې انشاءالله را روان وخت کې به مونږ درځو انشاءالله او تاسو با کو په عوامي نېشنل پارټۍ په ایمل خاندي په باچا خاندي باندې تاسو اعتماد وکړو، په مونږ باندې اعتماد وکړو، نو انشاءالله ابد د دې علاقې د دې وطن دپاره بهترې خبرې